چې مؤمنان بیبیان مؤمنان ښځې دي پرده کوي. اول خود قرآن حکم داده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى چې ښځو له پکار دی چې په خپلو کورونو کې په کلاره کښېني، په خپلو کورونو کې قرار نیسي. پخوا به داسې وه د زمانې جاهلیت کې چې زنانو به حسن سنگار به وکړو او بغیر د پردې نه به بهر وتې راوتې. الله پاک آیاتونه نازل کړ چې په کور کې په کلار کښېنئ. اوس دغه چې کوم آیاتونه دي دا د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو په باره کې نازل شوي دي او ټول امت په دې خبره متفق دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې او د نبی علیه السلام خاندان دا یو مقدس خاندان، دا مقدس بیبیانې وي، دا پاکیزه بیبیانې وي، ځکه چې الله جل شانه د پیغمبر کټ ته د پیغمبر بسترې ته غلطه بیبي نه راولي. نو چې هغې ته دا حکم دی چې کور کې کښېنئ، بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر مه وځئ. نو موږ ته خو به طریقې اولا حکم دی، د موږ زنانو ته خو به طریقې اولا حکم دی چې د هسې معمولي خبرو دپاره چپړې علم او پیزار علم او جامې اخلمه نو ځان له د کور نه مه وځئ. دا ستاسو دپاره خطره ده. اهل مغرب یورپ خلکو دا یو شوشه خوره کړې ده چې د مسلمانانو خپلې ښځې په کورونو کې قید کړي دي او غلامان یې جوړ کړي دي. زما محترمو تاسو تاریخ وګورئ، په تاریخ کې به تاسو ته ملو شي دا خبره چې سن 1600 پورې د یورپ صنعتي انقلاب نه پیله د یورپ ښځې به په کور کې ناستې وي، بهر به نه راوتې. د هغې به باقاعده خانداني نظام و، د هغې به باقاعده خانداني معاشره و، سوسایټي به وه، یو سیسټم به د هغې هم روان و. د مسلمانانو په مقابله کې به کمزورې وو او خانداني نظام به روان و. کله چې د سن 1600 تجارتي انقلاب په یورپ کې راغلو نو یورپ ویل چېرې دا سړی په میاشتو د خپل کور نه بهر وي او پیسې ګټي، خپله ښځه ساتي، خپل بچي ساتي، نو دا ښځه په دې سړي باندې بوج دی. ولې نه کوي داسې چې دا سړی د خپله ښځه هم د کار لپاره راوباسي، نو خپله ښځه هم د کار لپاره راوکړه، په خپله ښځه باندې کار شروع کړو. ځکه چې سړی د خپلې ښځې نه بهر وي نو هغه ته خپل جنسي لذت نه حاصلېږي، په میاشتو غریب تجارت کوي. او چې کله خپله ښځه بهر راوکړه، دم ښځه راوکړه، بلم ښځه راوکړه، اوس قدم په قدم باندې ښځې دي. نو گویا چې سړي د خپل بوج حصہ دا په ښځه باندې واچوي چې ښځه به کار کوي او زه به یې خورم. هلکه چې ماشوم شو هغې سره به څه کوو؟ وي هغه به چې کوم دی چایلډ کیر کې واچو که نه، چایلډ کیر کې یو اداره ده، دارالایتام ورته څوک وایي، یتیم خانه ورته ووایه، یا د ماشومانو د پرورش ځای دی په اسان الفاظو کې، ماشوم به هغې له ورکړو، ماشوم به راله هغې ساتي، ښځه هم پیسې ګټي او سړی هم پیسې ګټي. او د اسلام نظام څه دی؟ ګوره په سړي باندې هم ذمهداري ده، په ښځه باندې هم ذمهداري ده. ښځه به د بهر ذمهدارۍ په ځای د کور ذمهداري پوره کوي او سړی به د کور د ذمهدارۍ په ځای بهر ذمهداري کوي. خپله ذمهداري به سړی بهر پوره کوي، کور ته به پیسې وروړي، د کور خرچې به اخراجات به برداشت اوچتوي، او ښځه به په کور کې د خپلو بچو پرورش کوي، د خپل خاوند په عدم موجودګۍ کې به د کور حفاظت کوي، د ځان به هم حفاظت کوي. دا د ښځې کار دی. نو تاسو ووایئ چې اسلام ښځې له عزت ورکړو او که اسلام ښځه بې عزته کړه؟ اسلام ښځې ته وایي په کور کې کښېنه، په کلاره باندې ستا یخ پکې ته کښېنه، بلف ته کښېنه، ستا خاوند به ځي هغه به پیسې ګټي. دا نن سبا چې دا تحریک حقوق نسوا په نوم باندې اوازونه کېږي د ښځو او وایي چې موږ ته زموږ حقونه نه میلاویږي، دې ښځو نه تپوس وکړئ چې تاسو ته ستاسو حق نه دی کړی اسلام. یورپ تاسو له دا حق درکړی دی چې په یو آفس کې دې ته هم ناست یې او تا سره د نامحرم سړی هم ناست دي. په یو آفس کې دې ته چې کوم دی خاله ولګي او ته هلته چې کوم دی د هغې دپاره چای روټۍ پخوه، دغه چای روټۍ د خپل کور کې د خپل خاوند دپاره پخوه که نه، خپلو بچو دپاره پخوه که نه، د خپلو بچو تربیت کوه که نه. نو اسلام زما محترم ښځې له پروټیکشن ورکړی دی، ښځې له عزت ورکړی دی او الټه پروپیګنډه کوي چې د مسلمانانو خپلې ښځې په کورونو کې قید کړي دي. قید نه دي زما محترمو. یو انسان په ریل کې روان دی، په ریل کې، نو هغه کم انسان چې په ریل کې ځي که نه، پیسې د مخامخ جیب کې نه ایږدي،
پیسې لپاره پټ جیب یا باندې کې جوړ کړی وي یا په پرتوب کې ولو جیب جوړ کړی وي الته نه پټې پیسې روباسي څوک را سره نه ویني اسنه پرېل کې را څوک واخلي په بازار کې څوک پیسې نه روباسي څوک اوس کا سارا سره څوري دا شهر ته باندې واخلي دغه شان مثال د خزې دی خزه به محفوظ ساتي د خزې مثال یو ملغلره ده خزه قیمتي شیز دی دا په کور کې محفوظ ساتي دا په پرده کې ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې خزه صرف د احرام په وخت کې خپل لاسونه دا دست دا او خپل خپې او مخ دا نشي پټولې او دا د مس په حالت کې هم ده خو احرام په حالت کې خزه چې کله په مسجد حرام کې طواف کوي نو ال د خنا محرم سره نه الته هم زموږ عالمانو لیکلي دي چې بیا هم خزه له بکار ده چې دسي کپڑا هغه په خپل مخ را جوړند کې چې مخ سره نه لګي اوس ولې یو کیپ شان د جوړ کړی دی کیپ هغه نقاب په راچولي وي نو مخ سره کپڑا نه لګي الته هم چې کوم زموږ عالمانو چې پردو کوي ولی چې الته هم نه محرم سره الته هم نه محرم خلق شته دا پردي ډیر لوی اهمیت دی او دې ته په خزه کې عزت دی محترم تاسو وګورئ دی یو رب د خپل خزونه کلونی جوړی کړي کلونی وګور الته د جینې تصویر الته د جینې تصویر الته ورته لباس چولې د په یو سټایل کې دوړي دا الته ورته لباس چولې په بل سټایل کې دوړي دا الته ورته چپلا چولې په بل سټایل کې دوړي دا خو کلونه شو نو تاسو ما ته وایي چې یو تهذیب د خپل خزینه کلونه جوړي او یو بل تهذیب د خپل خزینه ملغلره جوړي نو وایي کوم خوشو موږ اسلام خوشو دا موږ دین خوشو خزه له عزت ورکړي خزه بکور کې کېنه دا هم نه چې خزه بکور کې کېنه د ضرورت دغه لپاره بهر نشي وته خزه بیمار شوه بالکل بوزه ډاکټر لا د خزه ضروری کار دی بالکل بهر وته شي او بغیر ضرورت خزه بغیر د نقابه نشي وته ګناه د حرام دي